او چاهے دغه انسان څومره غټ مشکل کې ویلې نه دی گرفتار. دغه انسان څه قسم ته حاجات لري، کاروبار کې برکات نشته دی، یا نوکری او تلاش کې دی، نوکري ورته نه میلویږي، یا قسمت باندې دغو ټولو مسایلو حل 2 رکعته لمونځ دی چې دغه انسان خپل 12 چیختان ته وکړي. هغه 2 رکعته لمونځ سبي په شان لمونځ دی 2 رکعته، خو کله نیت ته ونیسي لمونځ د کوم امام زمانه قربتن الله، الله اکبر، بسم الله، الحمد سوره کله تو شروع کړله، کله ایاک نعبد و ایاک نستعین ته ورسېدلې، نو دغه ذکر به ته بیا 100 وارې وکړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، همداسې ترتیب سره دغه ذکر ته 100 وارې وکړي. کله 100 وارې پوره شول، کله 100 وارې ته ایاک نعبد و ایاک نستعین وویله، هغه نه بعد بیا همدغه ځینه سټارټ واخلي، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. کله اول رکعت تمام شول ولا زالین، ولا زالین د بعد کومه سوره قل هو الله احد ولا سوره هغه ته ختم کړله. هغه نه بعد کله ته رکوع ته ټیټ شولې، رکوع کې 9 وارې سبحان ربی العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد، یعنی 9 وارې د رکوع والا ذکر وکړي. هغه نه بعد سجدې والا 9 وارې سبحان ربی العلا و بحمده، بیا راپاڅېدلې، بیا دویمې سجدې ته ټیټ شولې، بیا همداسې 9 وارې سبحان ربی العلا و بحمده، راپاڅېدلې، دویم رکعت هم همداسې اول رکعت په شانې وکړي. هغه نه بعد کله یې تا المونځ تمام شي، تشهد ته وکړلو، سلام ته وویله، المونځ د تمام شولو، المنځه نه بعد دعا وکړي. چاهې څه قسم ته مشکل د ویلې نه وي، څه قسم ته حاجات ویلې نه لري، ته دعا وکړه، دعا نه بعد سجدې ته ټیټ شولې، سجدې کې 100 وارې دغه انسان صلوات ختم کړي.